بسم الله الرحمن الرحیم. دماغ خوشو عزتمندو او قدرمندو ورونو، الحمدلله الله رب العزت موږ باندې کوم د روزي رمضان مبارکه میاشت راوسته ایګه چې خو دواشته رحمت او د مغفرت اشرف او تیر اصله د اخیری اشره چې کومه ده د جهنم اور نه د خلاصي د اشره ده او د چې لکه نبی کریم صلی الله علیه و سلم شو د دعا هم شي تاسو دا دعا وج اللهم اجرني من النار چې الله موږ دوزخ اور نه بچ کی. خو ما خوشو قدرمندو عزتمندو ورونو د روزي نه بعد ګوره چې انسان مزدوري وکړي نو مزدوري نه بعد څنګه دنیا په قانون چې یګه ته سمرا او میوه ملاوي شي یګه چې لکه داسې الله پاره چوک روزي ونیسي نو نه بعد جو غټ یو میوه ده یو سمر دغه ایت په شکل چې وړوکی اختر په شکل چې الله رب العزت مشتاق راکوي. خو بدقسمتي نه نن د مانن ویډیو مقصد هم دا ده ما ټول ما چور ورونه دي ما کوم عزیز پښتانه دي ما مروت دي ما نور چوکشلي خلک دي یو ته ما دا اپیل دا چې اکثر په دې موږ کله د اختر شپه راشي نو په دې اختر شپې باندې موږ ګور الله رب العزت ګور په هر شپې باندې لکه هر بشام ته الله رب العزت لس لکه په رمضان چې کوم دوزخ نه چې کوم چا پر جهنم واجبي الله غ جهنم نه خلاصوي نو چې کله ليله الجائزه د اختر شپې نو په یګر ورځ باندې الله رب العزت چوره پوره میاسته چې لکه خلکو چې الله رب العزت کوم د جهنم نه خلاص کړي نو تیسته په 10 लाख باندې ضرب ورکانو دوره هغه کوم قیدیان دی الله خلاصوي. کوم د پوره میاشت تیر کوم چې عبادتونه مو کړی هغه مو کړی د اختر په شپې باندې موږ هوایي فایرینګونه کوو او ډېر مستیانه کوو نو یو په وجه باندې اکثر هغه ګولې چې کومي هوایي فایرینګ والا نو هغه چرته چیږي نو په دې باندې اکثر په دې هسپتالو چې شپې ایمرجنسي ډیوټیانه موږ خیبر پختونخوا شي لګیدلی او اکثر شپې راځي او ډاکټرانو ته ورته دا هوایي ګولې نه مرسه دا هوایي ګولې چې اسمان ته خو اوزي نه خامخا چیرته چیږي لا چرته په جناور ولګیږي لا چرته انسان نن سبا ګرمي موسم ده خلک بهر پراته نو دا ګولې په چا باندې ولګیږي چې موږ بچای لکه موږ خپل لشکي خوشي پر بل چا باندې اختر غم کو نو ورونو دغه جهالت چې کوم د موږ پوره پښتنو چې دا جهالت ختم سي خپل بچونه کلاشن کوفونه تو پانچه او پستول وغیرہ دا موږ ورنه سنبال کو چې کوم کوم موږ بچي په دې شپې باندې هوایي فایرینګونه نه کوي او په دې شپې موږ نه چور عبادت کوو سو الله نه دعاګانې وغوښتو سو په کار جمعاتو ته لاړ سو او الله نه پوره میاشت چې موږ غفلت کړی چې په دې باندې موږ هغه وکړو الله نه سوالونه وکړو چې الله په دې میاشت چې موږ کوم غفلت سره ده کوم دا میاشت چې کوم عبادت حقدار و چور موږ غس تلاوتونه نه وکړل هغه سم متراوی نه وکړل هغه سم روزي سي چرنګ حق هغه سم نه ونیولل خو په اخر شپه باندې الله ته زړه فریاد کول پکار دی الله نه معافي غوښتل پکار دی نه چې موږ هوایي فایرینګونه کوو. بل ورونو خبر داسې ده چې اکثر موږ په اختر ورځ نه مخکې د موږ نوجوان ته کوم طبقه ده منچلې چې کوم ورته وایي د موږ زړی ګوره طبقه ده نوجوانان چې کوم دي دو اختر په اډوانس چې بوکینګ وکي مختلف د خالي ډاټسنی نیولې او دا چې مختلف بکسې او ډیګونه لګولې او هغه تړلې او په دې ورځ باندې دو اکثر د کورمه سایډ ته لداس نور هغه جنو ته جی او په دې باندې اکثر دا په دې گاډو باندې اتړې کوي او داسې په یو بل او په بل سیډ باندې ولي او په دې چې ما خپل یو ذاتي هم دا تجربه سره چې ما وډکا ورو یقین وکړ داسې نوجوانانو سره موږ سره چکر ته روانو موږ نه خپل نور ملګرو سره گاډي ته وخوت او هغه ول چې بچکنه هم ځای چې کله دا ډاټسن تلله او د نوجوانانو داسې مستی په چکوله نو یو چې دوه کسان په چې مړسل لیګو ما زکه ورور سره او ورور مې په ورځ باندې چې موږ باندې یو ډکای قیامت تیر سلا ده چې هغه هسپتال چې کله ورسول لت پلت باندې ټول وارډ وینې پروت او ډاکټران غریبان چې ګور د دوی اید روزي هغه موږ اکثر ډاکټرانو په خبرې کوو هسپتالو په خبرې کوو او کم از کم به داسې په موقع باندې چې دوی علاجونه نه کوي هغه نه کوي او داسې شل 25 نوجوانانو چې ټول لت په چا لاسونه ماته چا پزې ماته چا خولې ماته عجیبه باندې یو ډاکټر ور پر لګیا دا خدمتونه کول نو کم از کم ګور ډاکټرانو ته هم کار مګورو ورونو ته هم کار مګورو هغه چې اوس چې موږ باندې عید غم کا نن د ما ویډیو مقصد دا ده چې دا تکلیف ورونو په ما باندې درسلا دا په عید ورځ والکم دا غم ورونو غم د الله چاته نه وښکارا کوي چې کومه تکلیف باندې کومه غوا موږ باندې یو قیامت او الته دور سہولیات نه ول اکسیجن نه ول لکه نو بیا پېښور تر پر او جما سره وګاډه د 100 روپۍ وي ما غریبي طبقه دومره غني اکسیجن نشته نن ټول یو بل دا چې کورونا وایرس په وجه باندې چور وینټیلیټر دی اکسیجن دی یو ته لګیدلی دي نو فار ایگزامپل موږ مستی کوو موږ بچو ته پد نه کوو موږ نه بچی 15000 والی 10000 واخلي او دا نوجوانان پیسې سره جمع کی او بیا ځان ته ډاکټرنی ونی سي ډیګونه پکړي او په یو بل په سي د سره ولي او هغه چې خلې ماته سي بیا نورې پیسې ورکوي هسپتالو چې ورته شوريږي
یو خو مې دا عرض ده چې اول ټول نوجوانانو ته ووایم چې په دې باندې خپل هغه په دې بچو باندې خیال وساتو. بل دا ده چې اکثر د نوجوانانو چې کومو کسانو سره د هغه نه موټر سایکل یې کړي دي. بل ګوره نن سبا په ما علاقې کې یو سود یو رواج عام ده چې نن سبا خلکو د موټر سایکلانو والا چې کوم کاروبارونه کوي دا په سود باندې یې 50,000 موټر سایکل په لک روپۍ په سود باندې ورکړي. یو خو دغه دکانداران دغه ډیلران د ما نوجوان او مروت قوم او پښتون قوم سره ډېر ظلم زیاتی کوي چې خدای رسول ته وګوره دغسې هغه مه کوو په سود باندې موټر سایکل یې مه ورکوو. تنګې کې مور پلار تنګې ورته جان مړه هغه کوم. لا بل د موږ علاقو چې کوم د ملګریګانو دوستیګانو چې کم از کم ګوره خپل زوی خپلې ښځې خپلو بچو خیال نه ساتي خو پردي هغه ته مور زوی ته موټر سایکل اخلي او هغه موټر سایکل په بیګه باندې مستي کوي او هغه بیا ون ویلینګ په کوي یا دوره تیز تیز پروي. ما بل د ما علاقې چې هلمټ ډېر هغه د ګوره اسلام آباد چې موږ سره دلته څوک تصور نشي کولی که بېشکه ته سبزي ته چې په سر باندې به هلمټ لګیا کم از کم ته خو بچ پوښتې چې سر دې بچ شي. دغه د ګوره په دې عید باندې ما خپل څه کوره دغه د په لک کې اسپتال سره چې ته موټر سایکل نه واچېده او لشي ګوډې چوټ هم نه و پر راغلی صرف سر یې لګېدلی او هغه د ګوره مړ صرف په دې په وجه ما چې د هلمټ نه وسي مرګ نه ګوره د دوه کیسې ما تا ته وویل چې دا د ما خپل ذاتي کور یو مې ورارم چې په دې چې مړ څه د موټر سایکل نه چې هلمټ یې نه واچولی هلمټ یې نه استعمالو هغه په وجه باندې مړ څه. بل ګوره خپل ورور مې وړوکی ورور ډېر ملګري بیا پېژندي ذبیح الله هغه ګوره یو 2-3 میاشتې مور نه مو پټ ساته چې کم کم کله مو مور ته ویل چې ادې په پېښور چې دا کله مور ته چې سوات چې دا کله مور ته چې کراچۍ ته تللی ادې داسې و چې بالکل مخ هغه مو چاته ښکاره کوه نه څه دوره جان خوش کړی و. نو کم از کم تاسو ته وایم چې د دوه کیسې د موټر سایکل والا د ون ویلینګ والا بل چې کوم موټر دلته د هغه والا کړی ده د سیلفي روډ د فلانکای روډ دلته مو ورخ مستیانې سره جوړې کړي پولیس والا تنګ هغه تنګ. آیا د انټرټینمنټ نور طریقې راغلي بېشکه تاسو شو ته مو ضرورت کېږي هغه ته مو ضرورت کېږي بېشکه ډولو ولو غواړو ډمرو غواړو کم از کم یې ته پیسې ورکړو هلته کلي چې وډنګو اتڼې ورته وکړو غوستک ورته وکړو خو کم از کم دا چې کم از کم دا خو بني چې ګولۍ هوایي ګولۍ خو نه مستي خو دا نه چې دا هوایي ډز خو به نه کوي ګولۍ خو په چا نه راچېږي ون ویلینګ خو به نه کوي سر خو به نه ماتوي لا بل سر خو به نه ور ماتوي. ګوره دی هغه چې کوم هغه ده اول خو ګوره دا ون ویلینګ چې اول خپل جان خطرې چې اچول دي بیا خپل جان نقصان کول دي مال نقصان کول دي موټر سایکل هم برباد بل انسان مړوي بل انسان زندگی هم ته نقصان چاچوي. نو کم از کم دې ته هم کول ورونو کتل پکار دي چې کم از کم بچو باندې دا اوس ایډوانس نن سبا اوس بوکینګان یو هفته مخکې د ډاکټرانو بوکینګان شروع شي د موټرو بوکینګان شروع شي. آیا دا مستیګان ګوره د کورونا وایرس په دې په وجه باندې حکومت پبلک ټرانسپورټ هم بندوي چې کم از کم خلک دا نه دي سره لږ کوټې احتیاط هم کوو. دا انډیا چې په لکونو خلک دې په وجه باندې مړه سره پاکستان چې هم دا کورونا وایرس دا مسله ډېره غټه او ډېر سپیډ سره روانه ده چوره پورې تاسو پیداګانو ته تلای شئ کلیو علاقو ته تلای شئ غرو پله نن سبا خو نن سبا لکه تجوړي علاقې به داسې دا شادي خیر پله دغو علاقو به درته هغوي لا داسې کښلو کښلو ځایونو ته لا خپلو خپلوانو ته هېڅ روز خو داسې چې خپلو خپلوانو ته بیټکانو ته ورجو خپلو خپلوانو سره میلاوېږو دغه خوشیګانې سره کوو او کم از کم دغه چې کوم د ګاډو وال موټر سایکلو وال او بل چې موږ نن سبا د یو ډېر لوچر غوندې یو کلچر راغلی ده د سرې او شنې او ټوپۍ عجیبه غوندې ټوپۍ چې زه 22 ګریډ یم موږ تبایو موږ عجیبه عجیبه غوندې کیسې کیسې په لیکلي چې بالکل موږ په نقصان چې روان یو موږ په ایډوانس چې روان چې عجیبه غوندې خبرې یقین زه په یو خبرو باندې شرمېږم. نو ریډه ناره کومه ناره فلانکای کم از کم د دې کلچر چې کوم دا برباد کلچر بدلول غواړو کم از کم دا د موږ د وزیرو د بنوچو د مروتو دې علاقې چې کوم د لوچر کلچر د سرې ټوپۍ په دې باندې مختلف لیکل هغه سره اخیستلي لږ بچو باندې خیال کوو چې ګوره د عید روژې روانې دي چې ما زوی ته که په ایډوانس خپل زوی ته ما زوی ته بل څه حق نه جوړېږي چې ما زوی ته څوک جوړه وکړي ما زوی ته څوک چپلۍ وکړي یو رنګ یې جوړې کړي یو رنګ یې ټوپۍ په سر کړي یو رنګ یې رومالونه سره اخیستي یو رنګ یې چکالي سره کړي. نو کم از کم لږ بچو خیال ساتو کم از کم دا ګوره چې چوره پورې والدینو ځکه خدای پاک ګوره بار بار فرمایي ګوره نبي علیه السلام فرمایي چې کوم سړی د واده وس نه رسېږي هغه دی بالکل روزې نشي کولی روزه واده کوي نه چې کوم سړی بیا واده والي نو کم از کم دومره بچي دومره اولاد چې ته تربیت کواسي او بچو پر دا دعا ګوره ابراهیم علیه السلام به دا دعا کوله چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما چې الله ما ته داسې اولاد راکړي ما ته داسې کوروالی راکړي چې الله ما د سترګو سړوالی خو نو سترګو سړوالی به د څه رنګه جوړېږي چې کم از کم ته بچي خیال وساتې نو کم از کم دا ته وایي ګورو عید دینې ته خپلو بچي ملګري جوړ کړو بجای چې تا زوی بل چا سره ملګري نه سي تاسو ته وایي وپلارانو ورونو خپلو بچو سره ملګریګانې جوړې کړو عید ته چې کرته زوی سره جو ورېرو سره جو یو سره ګپ شپ ازاده او ګپ شپ ورسره لګوو چې کم از کم دلته د پردو خلکو ضرورت نه پېښېږي چې کوم د جذبات احساسات خپله یې سره خیال ساتو او کم از کم تاسو موږ بچو ته توجه نه ورکړی نو دا ګوره اکثر موږ بچي جان دوره لري چې هغه نور خلک هغه ملګري کړي او ما په علاقې چې دی
بورایانو د غلطو خلکو د غلطو هغه بربادو خلکو چې کوم علاقې چې زه په خولې باندې نام نه اخیستلی یو خلکو مقناطیساني چې تا بچایي ته ورنږدې کېږي لکه دا جګ ده دا دومره غوټ مقناطیس ده دا علاقې چې د بورایي ګډ مقناطیس ده دا تا وړوکا دې هغه غونې ده چې کله ورنږدې کېږي ډز ځان ته راولي نو کم از کم د خپل وړوکي بچي چې دي د غوټو غوټو مقناطیسانو نه وساتو دا یو میګنیټک فیلډ دی چې دا ته یو د دایره چې بچا دا د ورنږدې کېږي دا بچا نو دا بچا ډارې شو هغه سي تاول بچا ځان تر کېنج شي نو کم از کم دینه بچی ساتو بچو خیال ساتو بچو تربیت کو پولیس ته هم دا غواړي چې پولیس ټول ډاکټرانو ته ټول ټرانسپورټ ورته وایي کما چیرې داسې کوم د نوجوانان د منچلې کوم د سره اکشن ټوپۍ په سر ولې او داسې گاډو چې ډیګونه لګولي ول داسې په گاډو باندې ورستکونه کول په یوه باندې ایڈوانس ورته وایي چې بس صرف دوره دی یو کې سپیشل برانچ لکه آسان دغه کې چې ورته چې کم از کم یو ډاکټر به د 50,000 روپۍ جرمانه کوم نو چې دا ایڈوانس دا ورته وایي نو کم از کم چا جرأت نشي کېدلی چې دا ورته چې ماته چوک 50,000 روپۍ راکوي خو عید نه بعد به 50,000 روپۍ جرمانه کېږي پولیس ته هم زه وایم ډي پی او صاحب ته هم وایم ټول پولیس ډپارټمنټ ته چې په دې باندې ایڈوانس سټریک ایکشن واخلي چې د منچلې به په هغه په دې گاډو باندې او په ډاکټرونو باندې مستیانې نه کوي د کور مې تراشي وزیر راشي مروت راشي اداله گاډي اتنې سره په کوي اکړاج سره کوي او بل ډاکټرانو ته هم وړاندې چې کم از کم پوی درجه باندې چوک درجه تاسو بالکل ډیوټي کې بالکل دغه اکسیډنټانو کا بالکل په کارونه چې داس خلکو هغه نو بیا یې موږ کوم بچی دي بیا موږ له خوږی چې کم از کم مثلا اوله ما ور خوړو بیا بل سړي ور خوړي کنه په کار خو داسې نه چې کینو کا دوست سره صحیح هغه په کار ده خو بیا هم ته وایي کم از کم په خپلو بچو خیال وساتو سبا بیا ډاکټرانو نه ګیله نه کوو سبا هغه نه ګیله نه کوو او دا د پولیس او انتظامیه هم سم هغه جوړېږي چې انتظامیه په دې باندې ایډوانس ایکشن واخیسته کړي بل تانو چې ټول تاغه په کار دي نن سبا چې کوم د موږ علاقې چې کوم یو کلاشینکوف کلچر روان په ایډوانس موږ بچو ته هیڅ بل خوشی نشته بل کیسه نشته موږ ورکوای نه کلاشینکوفونه ورګړي پلاستیک چاینا ماته بشه مرغوت ته نه لږی سره ماته ماشين نه لږی ماته موټر ول نه لږی ماته نور کیلو نه ول نه لږی اصل راځو ته په 250 په 0 روپیا ته کلاشینکوف کو او دا کلچر او جګړې پچې لګیا کړي خو دا 55 نه زو ته کلاشینکوف کو بیا دغه ساغي پولیس نه مې داوم خواسته چې چور د پټاخې او کوم دغه د کلاشینکوف کو نه غدي د کلاشینکوفونو کوم جو دکانو چې یې خلاف هم پرچې کړ کوي یغه هم جرمانه کوي او ورته وایي کله کې مرو چې چا کلاشینکوف دغه سي خرڅ کړو د پلاستیکي هم خرڅ کړي بچپن بچای دین هغه کوي دین هغه کوي او بل موږ په علاقې چې هر چیرته کوم د کلاشینکوف کلچر روان ده کما یو مشر معتبر مې رواني ام ان ام پی رواني نو 50 د دښمنی او بدی بني خو 50 په د پسې باډي ګارد رواني کله لکه ملک یا معتبر جان سره کلاشینکوف جان سره روان کړای نو کم از کم ورته شوره پورې د مشرانو جان نه دا غنی یکسته او د کلاشینکوف نه نفرت نه یکسلای نن سبا په علاقې چې معتبر او مشر او تکړه سره هغه لیدل چې چا سره کلاشینکوف یا جوړه چولی دا یو شوشه ده تاسو د خلکو د نفرت په نظر باندې وګورئ چې وایي د ټوپک اصله خو د سړي ګڼه ده دا غڼې ډېرې ولې چې 1300 کورونه متباه برباد کړل دغه اصلي ډېرې ولې دغه غڼې ډېرې ولې دغه نمایش ډېر و چې کم از کم موږ په علاقې چې مدبر هغه ده تکړه هغه ده چې بدماشي او عزتمند تاسو موږ عزت ورکو یو سړی به چې اول بچو چوک شای پیاله نه بچي خو چې کم از کم د مړی وکي امړی روکي بیا هغه وکي چڼې به پرېږدي او پړدوک به چیک کي او پنجداري چپلۍ به وکړي بیا به تامه یګه ته یې اول بوتلو والې کاټنې ورو او ډیو به ورو او پیپسي به ورو او نور فروټان به ورو نو تاسو موږ د خلکو د عزتونه ورکو چې یو سړی قاتل سي او قاتل هغه سړی چې خدای پاک زر ورته نفرت په نظر باندې ورته وګوري نو تاسو موږ علاقې چې معتبر سي مشر سي عزتمن سي نو ورونو تاسو موږ په ټول په دې خلاف جهاد کو چوره پورې موږ د جهاد نه کړه علماء کرام موږ هم خواسته مشرانو موږ هم خواسته چې په دې خبرو باندې دي په جماعتو چې په محلو چې په هغوږي ما چوره ویلفیر سوسایټیان دي دونه مې هم دا اپیل ده چې د لسرو جهاد ته تبلیغ وچلئ چې په هوایي په هیڅ شپې باندې یو ډز ونیسي په لکي مروت او کم از کم ان شاء الله خواري به کوو چې علاقې چوره بدیګانې دښمنیګانې دي عید نه بعد او په دې باندې صحیح تحریک چلو چوره موږ مرد ویلفیر سوسایټي دي مشران دي ان شاء الله کور د برجو ان شاء الله دی هغه به کوم خلک بچو باندې سبقان نه وي هغه ته به نواتې کوو چې هغه سکولانو چې داخل کوو هغه ته به هم نواتې به کوو چې ان شاء الله کوم هغه نه کوي نو ورونو ډېر من الله رب العزت په دې ټولو خبرو باندې مستعمل کول توفیق راکړي او دا ورونو د کله کله موږ پیغام کوو که تاسو موږ سره په دې مرتر فارمیټ عموما چې نور تعاون نشو کولای کم از کم دغه تعاون کوو چې چوره تاسو سره په دې سوشل میډیا باندې په فیسبوک چې چوره ګروپونه دغه ته موږ دغه میسج د پیغام ورسو چې کم از کم هر مور او پلار ته د موږ پیغام ورسي کم از کم ګورای ورته دا لوډ خو داسې کړای پیسې خو د 100 روپۍ لوډ خو داسې ورکړای پیکیج خو داسې خو د شیر بټن وایو او د کم از کم چوره مروتو ګروپ باندې پښتنو ګروپ باندې پوره خیبر پښتونخوا چې دا مسله چې ټول د موږ میسج او پیغام رسیږي ورونو ان شاء الله امید او لرم چې تاسو موږ سره کم از کم په دې میسج پیلا کول چې خو امداد کوو الله رب العزت تاسو موږ پوره خیبر پښتونخوا د امن ګهواره جوړ کړي او پوره پاکستان او پوره مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.